نو جادو دویم قسم مونږ ذکر کوو کنه سحر هغه جادو چې هغه په ودونو کې رکاوټ جوړېږي یعنی هغه واده چې د هغې په ذریعه باندې په رشتو او په ودونو کې رکاوټ اچولی کېږي د دې نشانیان او علامات دا دي چې په کوم انسان جادو شي نو د ده په سر به همیشه درد وي دایمي درد به وي او د ده په معده کې به هم شدید درد وي د ده په ملا هډوکي دي په دې به هم شدید درد وي دی به په خوب کې یېرېږي او ورسره دی به سخت پریشان وي یوازوالی به خوښوي چړچړاپن به وي پکې دا هغه انسان ته کوم انسان په رشته کې رکاوټ جادو په ذریعه باندې اچولی دا په هغه انسان کېږي نو د دې دا کوي څنګه تاسو پته شته دا داسې کوي لکه ما خو لکه ډېر جادوګران کتلي هم دي کله چې زما دلچسپي پیدا شوه نو ما د بنګالیانو او سیندیانو شاګردیانې وکړلې عاملین یعنې هر قسم عامل سره زما بیا واسطه پرېوتې نو دا جادو چې کوي که نه دا چې یو جنۍ باندې یو انسان جادو کوي چې د دې رشته نه کېږي واده نه کېږي نو یو حاسد انسان حسد والا دی لاړ شي جادوګر خواته او جادوګر ته دا خبره وکړي چې زه د پلانکی جنۍ باندې جادو کوم چې د دې واده ونشي جادوګر ده نه د جنۍ او د جنۍ مور نوم واخلي بیا هغې نه وروسته یو کپړه وی راوړی کپړه دی راوړي په هغه کپړې جادوګر دم وکړي بیا هغه جادوګر پیریان د جنۍ پسې ولګوي دا پیریان خپله ډیوټي ادا کړي نو کوشش کوي چې دا پیریان دوی وي چې موږ د جنۍ په جسم کې داخل شو نو کله چې دا پیریان د جنۍ په جسم کې داخل شي که نه نو بیا داسې حساب وي چې دا پریشانه کوي نو د دې رشتې نه چې څوک راځي نو دا بیا انکار کوي او که دوی ته داسې موقع میلاو نه شوه لکه د دې په جسم کې داخل نه شو نو بیا دوی داسې کوشش کوي چې یو هلک راغی او جنۍ رشتې له نو دوی به دا جنۍ هلک ته بدصورته ظاهرېږي یا داسې وشي چې هلک جنۍ ته بدصورته ظاهرېږي نو دا جنۍ بیا انکار وکړي بغیر څه د سببه یا د هلک انکار وکړي د رشتې نه بغیر څه د سببه دا دې ته ویل کېږي جادو په ذریعه باندې په واده کې رکاوټ بس داسې هم وشي چې جنۍ بالکل راضي شي رشتې لپاره ښه بالکل وي صحیح ده زه واده کوم رشتې هلک سره خو اچانک بیا دوی داسې وسوسه واچي یا بدزنه کتاب یا انکار وکړي یا یو سړی یو رشتې له یو کور ته لاړ څنګه چې د کور کې قدم کېږي څنګه چې قدم کېږي اچانک دته په کور کې یو غټن محسوس شي یو دا کور ته یو جیل ښکاره شي یو دی ویاره تا خو داسې کور دی څنګه چللی بس دې شاته شي هلک دې تپوس کې څنګه چلو شو رشتې ته تللی نه بس دا صحیح خلک نه دی ولې بس کور یې داسې جیل خانه وه زړه پکې ګټه نو نه به دې دا جینۍ لیدلي نه به د جینۍ مور پلار لیدلی نه به د جینۍ خاندان لیدلی نو د دې په ذریعه باندې څه چل کېږي په ودونو کې او په رشتو کې رکاوټ اچولی کېږي علاج هم هغه علاج دی لکه څنګه سیر تفریح کې مثال یو مریض چې موږ له راولي او موږ په مریض دم وکړو که په مریض باندې دغه راشي دوره راشي نو پیرې پې حاضر شي نو چې پیرې پې حاضر شي نو هغه بیا موږ د هغه پیري خلاف هغسې کاروایي وکړو چې څنګه بیا مناسب وي لکه څنګه یو میاشت مخکې یو جنۍ راویشتې وه د دې رشته نه کېږي نو ما چې کله هغه دم ووي آیات ووي نو په دې دوره راغله نو هغه پیری حاضر شو پیری وه نوم یې لایبه و زنانه وه نو ما ورته تپوس وکړم مسلمان یې وی او مسلمان یې نو مې ولې په دا پریشانه کړې ولې داخل شي په دې سره زما محبت شي نو دروغ یې وي چې ما سختي وکړله جوخته نو مې چې ستا محبت شي سختي مې وکړه که نه جبه نه زه دا تنګوم ځکه چې د دې واده ونشي نو مې چې ته مسلمان یې او مسلمان ته تکلیف نه رسي ایزا نه رسي نو ته دې ته تکلیف څنګه نه رسي ته خو تکلیف رسوي دې ته او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی لا ضرر ولا ضرر مسلمان نه ځان ته تکلیف رسي نه بل ته تکلیف رسي خیر دا خبرې زما چې واورېدې بیا وی چې داسې حساب دی چې زه بس خپل په مرضی په خپله ځم نو ما یې که ته نه ځې نو زه به سختي کوم ګورې نو بیا په خپله مې هغه رخصت کړله نو بعض اوقات داسې وي خو خبره داسې ده چې هغه عامل چې کوم عامل یو خو شرک کوي شرک او داسې خطرناک قسم شرک او داسې حرکتونه کوي چې هغه په اسلام کې نه ګوري شریعت کې لسره د هغې نوم نه څوک ځي او پیري له راځه بیزا لالومه دا قسم کارونه پیرانو په نوم باندې دا حرام دي
هغه علاج چې کوم قران او سنت ته متخول دي. ګوره یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله موږ زمانه جاهلیت کې به دمونه کول نو موږ اوس کولې شو. نو پیغمبر علیه السلام سوي تاسو ایرزو علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم يكن فيه شرك. تاسو هغه خپل زمانه جاهلیت کې چې تاسو کوم دمونه کوي دا دمونه ماته وخه هغه دم کې اس حرج نشته چې په کوم کې شرک نه. چې کوم دم کې کوم کې شرک نه یا انسان په پويږي هغه دم په ذریعہ باندې علاج جائز دی. نو دا د جادو هغه قسم دویم قسم مونږ ذکر کړ چې په کوم قسم باندې او رښتو کې رکاوټ پیدا کیږي. د جادو ډېر اقسام دي یو به ذکر کوو ان شاء الله. الله دې مونږ د ګمراهۍ نه وساتي، الله دې مونږ په شرک، الله دې مونږ شرک نه وساتي.